نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. دا سورة نحل او اتم رکو شروع کیگی سوار لسم سپارہ دا. اللہ سبحانہ وتعالی پدی رکو کی فرمائی ولو یؤاخذ الله الناس او کچری اونیسی اللہ خلق پا وجد ظلم دوی بظلمهم یعنی پا دید ظلمونو پا وجبان دی ما ترک علیها نو پریب نگدی پا دی زمکا باندی من دابتن سسریدون کی سیز ولیکن یؤخرهم لیکن حقا محلت ورکوی دویتا الى اجل تر وقت مسمى مقرر پوری. دیکھ اللہ سبحانہ وتعالی دا یو خبرو فرمائے لکه چرے اللہ سبحانہ وتعالی دا خلقو دا گناہونو پا وجہ باندی عذاب راوستے پر اسمکا با یو زند سرم نوے پاتش شوے طول خلق با دا اللہ پا عذاب باندی مبرشے وے ختم شوے گوے خو لیکن اللہ دا مقرر کری دا چی هر یو سیز دا یو خپل نیتا مقرر ایخی دا او دا غیر پارے محلت ور کری دی نو تر آغا وقت پوری بدای جواندی دی ولی چکل اللہ سبحانہ وتعالی انسانان حلاکی کنن و عغی سر بیا مویشیان او نور سیزونم دیر حلاکی گی زلزلہ چراشی زمکہ اوچوی نو پایی که حیواناتم لارشی انسانانم لارشی او دابت العرضم پک لارشی دغه شانت سیلاب راشي نو پای کې مرسل یا لوریا کوریا شي دغه شانت سیلې طوفان راشي نو اوچ سره ویلو اندم بیا سوځي نو دا هغه کار دی. نو الله دې طرف ته اشاره فرمایله چې د خلقو په ظلمونو الله سبحانه وتعالی خلقو له مخ سره سزا ورکوله یکدم ورکوله نو زنده سر باندې پاتې شي په دې ځمکه باندې لیکن الله سبحانه وتعالی ټول لا یعنی یو وقت مقرره پوری اغیل مهلت ورکی او بیا الله پاک فرمای فاذا جاء اجلهم بیا چې کله راشي مقرر وخت دوی لا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون نو رستو به پاتې نشي دوی یو ساعت او نه به وړاندې لاړ شي بیا به دوی ته یو ساعت منکتی شي یو غړی چې ورته موږ تاسو وایو نه یو غړی سره بیا مخکې کېدی شي او نه رسو کېدی شي هغه وخت چې کله مقرر د هر چا چې کوم مقرر وخت دی هغه راغو نو بیا هغې کې رسواله او مخکېواله نشته دواړه خبرې الله ختم کړي. بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي په دې بل آیات کې ویجعلون لله او دوی مقرروي الله دپاره ما یکرهونه هغه څه چې دوی یې نه خوښوي وتصف السنتهم الكذب او بیانوي ژبې د دوی دروغ خبره ان لهم الحسنى چې دوی دپاره ښه حال دی لا جرما لازمي خبره ده ان لهم النار چې دوی دپاره خو دوزخ دی وانهم مفرطون او بېشکه دوی به وړاندې لېږلي شي دغه دوزخ ته مرګ راتلو سره به دی د دوزخ هغه لمبو ته ورمخکې کېږي. د فرعونیانو په باره کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې هر سار او هر ماښام دی په اور باندې پیش کېږي یعنی دی لا غطا او تق د لوخري او عذاب ورکول شي
لکه یو سړي له چې ته یو ځای وسوځې نو د هغه غسوی بیا کوم وخته پورې روان او چې بیا سار دې سوځولي او بیا ماښام ولا بل ټقور ورکړي نو بیا ساره پورې نور درد شي واکي بیا ولا بل ځای په بل سهار باندې نو الله پاک دا مثال چې پیش کړی دی چې یعنی سار او ماښام روزانه دی اور باندې پیش کولی شي یعنی د جهنم هغه یې طرف ته دی بوزي او دی باندې خو عذاب دغه کې بیا راوړي په زنجیرونو کې هر وخت جکړاو الله سبحانه وتعالی په دې بل آیات کې فرمایي تالله دا الله قسم لقد ارسلنا بشک مونږه لګلی دي پیغمبران الی د امتونو طرف ته من قبلک ستانه مخکي فزین لهم الشیطان نو بیا خایسته کړل دوی د پاره شیطان اعمالهم عملون رضوی فهو ولیهم اليوم پس هغه ملګری دی د دوی نن ورځ ولهم عذاب علیم او دوی د پاره عذاب دی دردناک بس الله پاک او فرمایل چې دیتا شیطان د خپل عملونه خشته کړی دي ای وی مونږ هم په حق لارو څه د هندو ته پوښتنه کوي سیکن ته پوښتنه کوي عیسائی يهودي ته پوښتنه کوي کمیونست ته پوښتنه کوي مونږ په سم لارو نو دلته کې الله پاک دا فرمایي هغه طرف ته اشاره فرمایي چې فزین لهم الشیطان شیطان دې تر خپل کار بس خشته کړی دی چې تاسو صحیح کار کوئ وما انزلنا عليك الكتاب او نه د نازل کړي مو پتا باندې کتاب الا لتبين لهم الذي مگر د پاره د دې چې ته بیان کړي دوی ته هغه خبره اختلافو فيه چې دوی به اختلاف کولو په هغه کې وهدى ورحمه او هدایت او رحمت لقوم يؤمنون هغه خلق لا چې ایمان وروړي دلته الله سبحانه وتعالى دا خبره د هدایت او د رحمت والا خبره ذکر فرمایلا چې موږ ته کوم دا کتاب در لګلې یعنی قران پاک دا د دې لپاره چې ته دې ته بیان وکي صفا صفا چې به کدا سي عمل مو کو شرک او کفر سره مو وخت کو او مرشي په دې حالت کې نو دوزخ ته بځي او کنه ایمان مرونو نیک عمل مو کو دا الله حکم او رسول الله سلام په طریقه باندې وچري نو جنت ته بځي نو دغه د هدایت لار ده او که څوک یعنی په دغه خبره باندې عمل وکړي نو دلته کې الله پاک وسره شرط دا ولګور او هدى او رحمت دا هدایت او رحمت دی خو د چا لپاره لقوم يؤمنون دا هغه قوم لپاره چې څوک په ایمان نه وړي کړه چې ته د سره یو کتاب منینا هغه ته ګورې نه هغه اورې نه هغه وینا نو هغه باندې بیا ته عمل څنګه کې نشي کولای سره کړه عمل خو په هغه سیس کوي چې اول په ایمان وړي چې دا حق سچ دی بیا د هغه تلاوت کوي پای باندې ځان پیي نو بیا به چې کوم دی نو دل بیا نجات ملاويږي هدایت وو ته ملاوي نو الله پاک اوس دې بل آیات کې فرمایي والله انزل من السماء او الله راور ولي لاسمان ماء وبو فاحيا به الارض پس ژوندۍ کړله په دې سره الله سبحانه وتعالى الارض زمکه لرا بعد موتها پس لمر د شاړېدو د هغینا د باران په بارک تاسو ګورئ چې دا سوکړه تیر شي واخه وچ شي ونیو چی شي هر یو سیس پیر لګي چې کله دا بارانونه شروع شي اکثر په بهار کې ډیر بارانونه ارسو غټه او باسي ګلونه او باسي مرز مکه تاسو پای کې او سو واخه کاری نه وایي کې واخره زرغون شي نو الله سبحانه وتعالى فرمایي چې دا وبچ مونږ په دې ځبکه باندې ور دین راټول ارسره وټکیږي نو بیا الله پاک اوس دې طرف ته خلکو ذهن راګرځي ان فی ذلک لآیه بشک پدې کې نخدا لقوم یسمعون هغه خلکو د پاره چې اوري په غور سره خبرې لرا یعنی تاسو هم زپري زمکه کې تاسو چې خښوي وي لکه چې مړ شي سره دې زمکه لذي کنه هر انسان نو هغه چې کله دې زمکه لاړ شي وي د دې زمکه نه تاسو دې وخوغ انتظار او باسم
د دې ونو بوټو غونته به مړو باسم. رسول پاک صلی الله علیه و وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي مفهوم دا غي داسې چې الله به داسې یو باران وری اول خو براتول مخلوقات مرشي کنه نو وی چې هغه غساس کی به لکه توبه استغفار د دې دغه منیر اساس کوونکی دی او هغه به چې کوم دی اوريږي په دې ځمکه باندې دا ټول انسانان به دې ځمکه د بیا داسې روټو کیږي څومره چې په دې کې مړ شوي د آدم علیه السلام نه وال تر اخیری انسان پورې قیامت پورې دا ټول خلق بر دین را زرغون شروع بوزي د دې ځمکه نه لکه دا وخو غوتی واخه څنګه ګور الله پاک رو باسي بالکل چټیل میدانی خو چې کله باران کیوشي آی کې هغه واخه رو را زرغون شي او سر رو باسي نو وای چې څوک دا خبره اوري نو داغه په یقین راځي کنه بیا الله پاک فرمایي وان لکم فی الانعام لعبره او تاسو د پاره خو په دې سارو کې عبرت ته هغه سره الله بیان فرمایي نسقيكم مما في بطونه نونغا سکو په تاسو باندې لا هغه سنا چې په ګېړو د دوی کې دي من بین فرس لم يزد سوتنا ودم او د ویننا لبنا په خالصا خالص سائغا مزیدار للشاربین د سکول ور د پارا د سکول کو د پارا یعنی سوق تاسو ګورئ کنه غوامي خسو خوري غیا خوري دا غیا نه الله سبحانه وتعالى څه کوي اغینا غفل زبیل کی متیازه بیل شي او پېت شودت بیل شي او تاسو ته دا کتلې دي چې لکه میخه سړی یا غواولو شي یا ګډه بيزا یا دا ولو شي پای کې د سټي خوندي نه کړ نو علام کې دا خو یو ګډه د زناور کړه او په هغه کې را درې واړه سیده موجود دي وینا متیازي فلزا او سلورم پکې بیا دا نور الله پاکي خره ته دا بیل کی او بیل زبانه بیل زی او پاغه یو کې بل خون نه دي نو دا په مثال الله پاک د دې لپاره تاسو له درکو چې یعنی تاسو په دې سوچ کوئ چې د ویني رګونه مماغه دي او هر هغه شی دی او هغه نه هغه ارسي تاسو له خدای پاک دغه جدا کی په جدا کی او یغه مزور کوي شریر چې کړي سکی او بیا الله پاک اوس بل مثال ورکړي ګوره دا د زناور مثال شو د پيو مثال شو ومن ثمرات النخيل او لميونا د قجرو والعناب او د انګورو هم تتخذون منه سکرا چې تاسو جوړوي له هغه نشه ورزقا حسنا او روزي خهم دې دا صلی الله سبحانه وتعالى کجوري او دغه طرف ته دې اظهار یعنی ذکر فرمایلی دی خاص طور انګور او کجور دا به زیات التقید په عربو کې او غریزه علاقه کې زیات کیږي دا لکه څنګه افغانستان شو یا نور داسې ملکونه زمون کویت علاقه یا داسې کنه نو په دې کې داسې زونه ډیر زیات کیږي دلته الله سبحانه وتعالى آیت ته اشاره فرمایله او چونکه عربو به د دین شرابم جوړول هغه وخت سره د کجورونو به جوړول او د انګورونو دا ډیر عام په عربو کې ولهذا دا مکی صورت او د شراب یعنی حرام شوی دي کلی طور باندې مدینه منوره کې کله چې بیا هجرت شو داینه پس سو کاله پس نو دا غیره مخکې الله پاک د احسان په طور باندې ذکر کو چې تاسو خو دین وګوره دا میوجات ما تاسو له رزق نه راوستي دي راوستي مې دي او دا غیره بیا تاسو ګوره ځان د پاره چې کوم دې نه شي سيزم خو بیا ور سره ذکر دا کړی چې رزقا حسنا کله رزق یعنی کله رزق نه مدد چې لکه انګورو خوري مور شي پی کجورو خوري مور شي پی او بور پسوس کا بس مور شي روټایم ور سره خوري شي انګورو سره روټایم خوري شي او کجورو خو چې داسې خوري هغه پوره غذا ده بس او بور پسوس کا خمدار بس مور بشي عائشہ بی فرمایي چې وای میاش بو خطا او میاش برو خطا زمون په کور کې بلوګي او نه خطو
کله چې مدینه منورې ته د هجرت کو دومره غربت خو تاسو سوچو کوي موږ د خپل غریبې خبرې کوو دومره غربت چې هغه وایي چې میاش به ختم شوه او بل میاش به روخته مونږ کره به اور بل شلوګې به را کړو نه ختمو نو بیا خلکو ورته وایي چې دا تاسو چا سره چاته خبره کوله ورته تاسو بیا گزاره پسوه وي په دوو تورو سیزونو یو اوبه او یو کجوره کجوره به مو خوړه کجورې خو هغه ملک ډېرې وي چواره به مو خوړه کجوره به مو خوړه چې څه به را سره پراتو بس هغه به مو خوړه او ورپسې به مو بوس کړي ترکاري به نه وه روټۍ به نه وه دومره د دین دپاره یې تکلیف نه په مکه معظمه کې خو ته هر یو شی میلاوېدو د عایشې بیبي والد صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د اسلام د راوړو نه مخکې ججو د مکې معظمې او څلور د ریخمو دوکانونه وخه د ریخمو د کپړې په ټولو کې ګرانه کپړه ده ریخم اوس هم ریشمي کپړه چې تاسو اخلئ تاسو والئ که نه په بازار کې څومره ګرانه پیور ریشم خو ملاوېږي نه او که فرض که ملاو شي نو دومره ګراني چې هغه چېرته کې څوک شي د ریخمو دلته کې الله پاک د دې لپاره ذکر دا وفرمایل کله چې بیا هغه اسلام راوړو هغه ټوله پیسه او هغه دوکانونه هر څه په هغې باندې خرڅ کړ او صرف د دعوت او د تبلیغ کار به یې کولو خلکو له بتلو کریمه به خپل ملګري خپل یاران خپل دوستان د کافرانو مجمع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به لاړو او بیا به چې څوک مسلمانان کوي له به دعوت ورکو چا به ایمان نه وړو هغه به رسول الله سلام له راوستو او ورته به وایي چې دوی ته کلمه پړاو کوي ای ورته کلمه پړاو کو بس اسلام کې به داخل شو دا هغه بیا کار کسب نه دی کړی نو آخر کې دې حد له راورسېدو چې بیا د کور هغه ټول سامان هرڅه ختم شو مونږ تاسو وایو چې دا دی دین لپاره څوک مونږ بچي او زمونږ کور دی دغه دی د الله د دین دپاره هغوی قربانۍ ورکړي دي او بیا خو مدینې منورې ته چې لاړو کله جهاد فرض شو نو بیا خو د ځانونو قرباني هم پکې راغله بیا خو به انسان به لکه جهاد لاړو دا به پته ورته نه لګېږي چې زه به بیا ژوندی راځم که مړ به راځم زما به لاش راځي او لاش به هغوی راوړو نه ابه چې کوم ځای کې بس جنګ وشو هملته به یې دفن کړ دا نه چې مثال د دې ځای نه اوس یو سړی د افغانستان والا بس هغه د دې ځای نه یوسي وایي زه خپلې ځمکې ته وړم زمونږ که دلته کې څوک مړه شي نوښار کې کراچۍ کې څوک مړه شي یا د کراچۍ نه دلته راوړي ولې چې وایي خپلې خاورې له یې راوړم ای وی چې د الله د رضا لپاره زه کوم ځای کې شهید شوم بس هلته کې به بس ما ښخوئ او بعضې صحابه خو دې پورې ویلي یو صحابي و چې هغه وایي چې زما لاش به تاسو په دغه باندې کېږدئ په سورلی باندې چې کله زه مړ شم ای ته به الله الهام کولو چې ګوره بس دې جنګ کې ستا اخري وخت به راځي په خپل مرګ مړ شو او بیا چې کله مړ شو نو ورته وایي زما لاش په سورلی کې ستاسو اخري پړاو چې کوم ځای کې وي هلته کې به زما لاش بیا ښخوئ چې په ورځ د قیامت زه د هغه ځای نه راپاسم او الله ته ووایم چې ستا په لار کې ما دومره دغه کړی چې کومې پورې زما اول زه ګرځېدم او بیا زما لاش هم ستا په لار کې روان و ای ربه داسې ایمان قوي ایمان په الله او په آخرت باندې یقین چې کله پوخ شي بیا دا کول اساني او که نه چې په الله او په آخرت باندې یقین نه وي بس بیا خو سړی ډیواډول وي کاروبار رانه پاتې کېږي دغه رانه پاتې کېږي بیا دین له توجه نشته دلته الله سبحانه وتعالی اوس فرمایي چې ان فی ذلک لآیه بېشکه په دې کې نښه ده لقوم یعقلون هغه خلکو دپاره چې عقل لري اوس الله پاک د دریم څیز خبره کوي ګوره یو نعمت الله پاک شماري ښه واوحى ربک الی النحل سوره نحل له هغه نحل ته کې دلته اوس راوخه الله پاک فرمایي او الهام کو ستارب د شاتو مچیتا نحل وی د شاتو مچیتا ښه ادي تخذي چې ته جوړوا من الجبال لغروننا بيوتا كوننا ومن الشجر او لؤوننا ومما يعرشون او لهغه زینا چې دوی چتونه جوړوي چته جوړوي د دې جاله موږ ته غبین وایو څوک ورته
سوي کنه نو دی تقور الله پاک دا الهام کړي الله پاک خپل ذکر فرمایلو چې تاسو په غرونو کې چرته کې سیف دی وګوري دی چې باران ورس دغه دی له خدای پاک دومره سمج شو بوج ور کړی دی نو هغه ځای کې به دی خپله چتۍ جوړه کړي یا غټه ونه هغوی چې بره په دې کمپني باغ کې به مونږ کتنو بره په غټه ونه کې به د هغې د پیټ د لاندې به داسې اچولې وه چې نه به باران لګېدو نه به د دی هغه چتۍ سیلی به روانولې شوه یا غټ غټ انګوران او کوم ځای کې چې غټې غټې داسې جلډې وي که نه لکه انګوران ټایپ نو په دې کې دی دا خپلې چتۍ اچوي نو مختلف قسم دی ته وایي الله پاک وایي چې ما دا وحي کړې لکه دی له مې زړه کې دا خبره اچولې ده چې تاسو په غرونو کې په غټو غټو ونو کې او دغه شانتې په انګورانو وغیره کې په دې کې چې کوم دی خپل دغه جوړوئ جعلې جوړوئ بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي ثم کلی بیا خورا من کل ثمرات له هر قسم میوونه فصلو کی سبولا بیا روانه شه پلارو ربکا د خپل رب ذللا چې اسانی دي یخرج من بطونها روزی لخیتو د هغینا شراب مختلف دسکلو سیز شات مختلف وی الوانه رنگونه د هغی فيه شفاء للناس په هغې کې شفا ده خلکو د پاره الله پاک فرمایي ان فی ذلک بشک پدې کې لآیه نخدا لقوم یتفکرون خلکو د پاره چې فکر کوي د شاتو مچه دا دومره زبردست الله پاک دې ته الهام کړی دې په ځکه دا خبره چولې ده چې دې ګرځي او د هر میوې نه د هر ګل نه دی هغه رس کی او هغه رس چې کوم دي سکي هغه دی ګېډو ته ځي او هغې نه بیا شات جوړېږي د الله په قدرت سره او بیا دی دا چتۍ چې جوړي دا ډېر دی کې څو قسمه لکه دی کې بیا یو ملکه وي چې هغه دی ټول پوره ګبین انچارج وي مشره دا هغې نه پس بیا دی کې څو قسمه کاریګران دي یو وی چې هغه صرف دا جاله جوړي هغه سوري جوړي او دغه جوړي دا مشره بیا هغه ورکي هغه دی چې ولکله جاله برابر کی هغه بیا پدې کې خو خبر شر الله سونه 15 زره پوری چې کوم دی نو هغه چي بچي وروړي او بیا د هغه حفاظت د هغه بیا هغه سوري بیا بند کی د هغه خپل کاریګری مچي دي یو د دې ګاردانې مچېدي څوکیدارانې مرچېدي چې هغه د دې ګبین نه ګیر چاپیر ګرځي ای څوکیداري نظام دی په ذمه وي او هغه چې کله د بار نه مچې راشي نو هغه یې بین کې چې یاره دا خو چېرته په ګندګۍ کې نه ده پرېوتي یعنې غلو بوتیازو یا ګنده اوبو کې چېرته خو دا پرېوتې نه ده که چېرې دا هغې کې پرېوتي بس مخې سره یې مړه کوي هغه ګبین ته یې نه پرېږدي دا یاد ساتئ پلیته یا چې کومه دغه شوي وي هغه هغې نه پرېږدي تاسو به کتلي دي ګبین سره خواوشا کې مړې مچۍ پرتې وي دا هغه مچۍ وي چې دا چېرته کې ګندګۍ ته نږدې شوي وي یا ورغورځېدلي وي په خطا سره دا چې راشي خپل خوراک راوړي نو هغې یې چې کله دوی کړي بس هغې یې مړه کړي خو دې شاتو ته هغې دغه خرابوالی نه ورپرېږدي جراثیم نه ورپرېږدي هغه نه پرېږدي او دی دا خوراک راوړي او دغه څه چې دي نو دی هغه جوړوي هغه کورونه هغې دپاره او څه چې کوم دي د هغې حفاظت کوي او دی ته خدای پاک دا الهام کړی او ما یو شاتو والا نه د دې تپوس کړو ما سره به هغه په ګاډي کې تلو راتلو نو هغه نه مې د دې څه بیا ته څه کاروبار کوې وایي زه د شاتو کاروبار کوم مې یاره دې دا هغه خو راته لږ بیان کړو وایي دا دې له الله پاک ډېر فهم ورکړی دی ډېر عقل یې ورکړی دی وایي دا 15 کیلومیټر پورې ځي پورې دا ځي او دا بیا خپلې جارې له واپس راځي اوبه راوړي خوراک راوړي او دا ټول شات راوړي هغه بیا شات هغې کې خالي کړي بیا سبا دا یا هغه وخت ټوله ورځ د نور خطونه والې تر نور پرېوتو پورې دا دی دا کار کوي دی ودرېږي نه
ګرمي سردي یخني ټولو کې دا روانې دي. نو دې کې الله پاک فرمایل چې وایي ځئ په هغه لارو باندې چې ما تاسو د سمې کړي دي. نو ځئ ته هغه خپل لار څنګه چې اوس ګوره په دې زمانه کې د هوایي جهازونو خپله لار ده، د سمندري جهازونو په سمندر کې خپلې لارې دي. ګوره په هره دا نه چې بس دا کشته داسې روانه ده او بس روانه ده، نه، دا چېرته کاڼي سره وجنګېږي، په دې کې دننه لاندې غرونه دي په دې سمندر کې. دغه شانتې په دې هوا کې د هوایي جهازونو دپاره خپل روټ دی، د خپل روټ نه په بل روټ نشي دی د جهاز. ځکه چې کوم روټ میلاو شوی هغه روټ باندې به ځي، که دې بدل روټ باندې لاړو وجنګېدو بل جهاز سره، نو بس بیا به دغه پایلټ به ذمهوار وي. انټرنیشنلي به بیا دوی جرمانه کېږي، دغه ملک به هم جرمانه کېږي او دغه جهاز والا کمپني به هم جرمانه کېږي. نو ګوره دا د مخکې نه الله سبحانه وتعالی دا ټریننګ چې کوم دی دا د مچوله ورکړی دی چې دوی خپل یو لارې دي چې په هغې باندې خپل جالې ته ځي او راځي 15 کیلومیټر پورې دی. ګوره او دونه وړوکې غوندې شی دی. الله پاک د هغې ذکر فرمایلو. نو وایي الله پاک اخر کې ګوره د آیات اخر کې فرمایي ان فی ذلک لآیة، په دې کې نښې دي لقوم یتفکرون، هغه قوم دپاره چې هغوی فکر لري، عقل لري او د الله وعظ نصیحت قبلوي. او چې څوک لکه کدو غوندې لګیایي او بس ته وګورې چې بس لکه سنډا بیخي غوندې سره کوي، نو هغه باندې به څه څیز اثر وکړي؟ نه کوي فکر، عقل نه کار نه علي. بس وایي د پلار دی که په دین باندې را روان یم او سوچ سمج نه کار نه علي، د عالم خبره ورته څه نه ښکاري، د چا عقلمند سړي خبره ورته سمه نه ښکاري، د قرآن او د حدیث خبره ورته څه نه ښکاري. بس وایي یاره بس مونږ خو یو لار رانیولې ده. ولکه خدای دې غرق کړه، نو ته خو سوچ خو وکړه که نه، تا الله پیدا کړی، دا الله پاک دا دومره څیزونه در کړي دي، د الله په ذات کې به دغه نه کوې او د الله په کائنات کې به غور و فکر کوې. الله سبحانه وتعالی بل آیات کې فرمایي والله خلقکم، او الله پیدا کړی تاسو. اوس په مونږ باندې راوګرځېدو الله سبحانه وتعالی ټول څیزونه یې مونږ ته بیان کړ. اوس الله مونږ ته فرمایي انسانانو ته والله خلقکم، او الله پیدا کړی تاسو، ثم یتوفاکم، بیا به مو مړه کړي. یو نیټې پورې مخکې الله پاک فرمایل چې زه هر یو څیز ما یو نیټې پورې مقرره پورې پرېښی دی، که یو زنده سر به هم پاتې نه شي، که الله پاک عذاب ورکوي په دې وړو وړو ګناهونو او په غټو ګناهونو خلکو له. ومنکم من یرد، او له تاسو نه ځینې هغه څوک دي چې وګرځولی شي الی ارذل العمر، ډېر د خوارۍ عمر ته، یعنې ډېر بوډا شي. څنګه چې د ماشوم عقل وي او هغه 100 کالو ته ورسي، نو هغه سړی هم بس بیا د هغه عقل هم زایل شي. لکه د ماشومانو غوندې خبرې به کوي، خبره به ورته یاد ني، غاښونه ترې پرېوځي، ملی کونټي شي، او که ته ورته خبره کوې نو په غوږونو هم نه اوري، په سترګو هم نه ویني څه. ارذل العمر دغې ته وایي. ښه، بعضې حضرات فرمایلي دي چې د اتیاو نه کله بره شي، نو دې ته ارذل العمر وایي. ډېر وایي چې نه د 90 نه تر 100 ساله پورې. خو اصلي خبره دا ده چې ارذل العمر د هر انسان خپل دی. څوک د بیمارۍ د وجې نه په 80 کاله کې دا صحت ته ورسي چې هغه بس عقل فکر او سوچ په کار پرېږي، څوک 90 کاله کې پرېږدي، څوک 100 کاله ته ورسي، د چا باډي چې ښایي نو هغې 100 کالو پورې 10 پورې هم چلېدی شي، عقل ذهن کار کوي. او څوک داسې چې 80 کاله کې بس د هغه ذهن او عقل فکر کار پرېږدي. نو ارذل العمر دې ته ویلی دی چې هغه بس د عقل او فهم هر څه کار پرېږدي. لکې لا یعلم بعد علم شیئا، چې نه پوهېږي پس د پوهېدو په څه څیز باندې، بس د ذهن مې انکار پرېږدي. بس بیا که ته ورته خبره کوې دی وایي څه چل دی، څه چل تاسو ووي، ته ورته خبره وکړې هغه بیا تاسو ووي، نو یا به هغه خبره یا ته هېرېږي ډېره خبره. نو دا ارذل العمر دی. ان الله علیم قدیر، بېشک الله پوهه د قدر قدرتونو خاوند دی. الله پوهه دی او د قدرتونو خاوند دی. الله چې څه غواړي هغه کېږي. د الله نه بغیر بل هېڅوک هېڅ نشي کولی. الله سبحانه وتعالی ټول کائنات پیدا کړی دی او په خپل دست قدرت سره یې چلی. الله چې څنګه غواړي نو دا استعمالولی شي. دا صفات هم پکې الله ایښي دي او صفات ته الله اخیستیم شي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. یا الله زمونږ د ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي، زمونږ د ګناهونو درجېدو سبب یې وګرځي.
یا الله کړه دې په معنا او په مفهوم کې زمانه غلطي کوتاهي کمی زیاتې شي هغه معافي ماته وکړي او یا الله موږ نه کار والي تاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې یا الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کې د چا څه شرعي حاجات دي یا الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د حق حلال او د رزق فراخ سبب د ټول مؤمنانو سره په خپل کور وطن باندې وکړي یا الله څومره مؤمنان مسلمانان چې په ټول دنیا کې په څه قسم مصیبتونه او فتنو کې دغه مصیبتونه او فتنو ته لري کې رحم کرم والا معاملات ټول امت د محمد صلی الله علیه وسلم سره زموږ وکړي زموږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان او امت د محمد صلی الله علیه وسلم چې وفات شوي د ټول مغفرت وکړي او په اخر کې زموږ د عظیم الشان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله